بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان د دوم باب 5 نمبر حکایت شروع کو. حکایت: تن چند از روندگان متفق سیاحت بودند و شریک رنج و راحت. خواستم که مرافقت کنم، موافقت نکردند. گفتم این از کرم اخلاق بزرگان بدیع است، روی از مصاحبت درویشان بگردانیدن و فایده دریغ داشتن، که من در نفس خویش اینقدر قوت و سرعت همی شناسم که در خدمت مردان یار شاطر باشم، نه بار خاطر. ان لم اکن راکب المواشی اسعی لکم حامل الغواشی. تن چند از روندگان متفق سیاحت بودند. یو څو کسا د عارفانو نه متفق د سیاحتو، یعنی په سفر کې یو بل سره اتفاق کړي او یو ځای به ګرځېده. رونده تلونکي ته وایي، خو دلته ته مراد سالکان دي د طریقت، یعنی تصوف والا خلکو د سلوک، او دیو به لکه څنګه چې دا تبلیغي جماعت ګرځي داسې به یو ځای بل ځای ګرځېده او سفر به یې کولې. تن چند از روندگان متفق سیاحت بودند. یو څو تنه د عارفانو نه یا د سالکانو نه متفق په سیاحت کې وو، په سیل و سفر کې وو. و شریک رنج و راحت، او دیو د یو بل سره په تکلیف او راحت او اسودګۍ کې شریک وو. ظاهره خبره ده چې یو څو کسه ملګري یا یو ځای سفر کې نو رنج او غم کې یو بل سره شریکي. خواستم که مرافقت کنم، وی ما وغوښتل چې زم دوی سره ملګرتیا وکم. دا د رفاقت نه دی، رفیق ملګري ته وی. وی ما ویل چې دوی سره ملګرتیا وکړه، تم ورسره ګرځه. موافقت نه کردن. دی بیا نه پیژندلو شیخ سعدي رحمت الله علیه په یو علاقه کې، نو ما سره موافقه ونه کړه چې موږ تا ځان سره نه شریکو په ملګرو کې. گفتم ما ویلې، این از کرم اخلاق بزرگان بدیع است. دا دا کرم د اخلاقو د بزرگانو د فقراو نه بدیع نوې غونته خبره ده، ناشنا او نادر خبره ده. روی از مصاحبت درویشان بگردانیدن، زه په خپل درویشم. مخ دا رفاقت یا دا ملګرتیا د درویشانو نه اړول چې لکه ما ځان سره ملګرتیا کې نه شاملوي، دا د بزرگانو د کرم او د هغوی نه دا توقع نه کیږي. د درویشانو مصاحبت یعنی رفاقت، هم صحبتواله، ملګرتیا. و فایده دریغ داشتنه، او فایده منی کولو. لکه تاسو نه به ماته په دې سفر ناسته پاسته کې څه فایده حاصل شي، زه دې دپاره تاسو سره ملګری کېږم چې زما اصلاحي حال وشي او تاسو نه څه واورم او زده کړم، تزکیه نفس می وشي. که من در نفس خویش اینقدر قوت و سرعت همی شناسم، زه په خپل ځان کې دومره قوت، طاقت او سرعت، چالاکی پیژنم، معلومول شم ما کې دومره څه شته که در خدمت مردان یار شاطر باشم، نه بار خاطر. چې په خدمت د دې مردان راه ستاسو کې بازی او چالاک دوست تاسو ملګری به ما، نه بار خاطر. نه چې ستاسو په اړه باندې بوج شم، په تاسو باندې بوج یم. انشاءالله زما عمل او کرکټر او اخلاق کار بدایسي چې په تاسو به بوج کېږم نه، بلکې ستاسو خدمت بکوم، تاسو به مانه خوشاله. ان لم اکن راکب المواشی اسعی لکم حامل الغواشی. مثلا دیو مثال ورکه که زه په چارپایا باندې زه سور نیمه، سورو کې نیمه، نو اسعی لکم حامل الغواشی. که نور اسم نشم کوله، یعنی په اوخانو باندې سور نیمه، ستاسو د پاره به منډې وامه په داسې حال کې چې ستاسو دا
زین پوشونه به زه کوشش کوم چې اوچت یې کړم او پوخان یې کېږدم پردې. غواشي اصل غاشیه پټونکي ته وایي. غواشي جمع شوه. مراد دلته هغه پردې دي چې پخوا دا زین چې په کم پوخانو یا په دغه باغه به بارول پاګې به څه خاصه پردې غوړولې. نو که بل اسم نشم کولی نو چې کله تاسو سفر کوئ زه به درته منډه تړلوم په اوښ باندې په زینونو به درته پردې برابروم اوچتوم به او خوروم به پې دومره مدد خو در کولی شم که ډېر هم کمزوری شم نو کم از کم چې تاسو سفر کوئ نو زه به پاسم او هغه پردې به اوچتوم او زینونه اوښان به برابروم چې تاسو پې سواره شئ. او غاشیه په معنا د قیامت هم راغلی دی هل اتاک حدیث الغاشیه. خو دلته مراد همدغه پټونکي د زینونو. یکی ازان میان گفت یو د هغه منځ نه وویلې د دې فقیرانو نه ازین سخن کې شوني دی یا ازین سخن کې شني دی د دې خبرې نه چې تا واورېده دل تنګ مدار زړه تنګ مه لره خفه کېږه مه و مرنج او مه خفه کېږه که در این روزها چې په دې ورځو کې دوست به صورت درویشان برآمده بود چې په دې نږدې ورځو کې یو غلو په شکل د فقیرانو کې راغلی و. و خود را در سلک صحبت ما منظم کرده او خپل ځان یې په هغه لړۍ د صحبت زمون کې منظم کړی و. یو کس راغلی و ستا په شان یو کس راغی او ویل چې یاره ما ځان سره کې ظاهره کې جامې هم د فقیرانو وي او داسې نیک سړی ښکارېدو خپل ځان یې په امجې د صحبت زما کې وپیللو منظم که چې دا نن مردم کې در جامه کیس خلک څه پوهېږي چې په جامه کې څوک دی چا مثلا د ښې صافې د نیکانو جامې اغوستي د مینځ پته خو یې چاته نه لګي نویسنده دانت کې در نامه چیز نویسنده منشي او خط لیکونکي پوهېږي چې په خط کې څه دي څه لیکلي دي هغه ته پته لګي داسې د چا شناخت نه کېږي. لہذا موږ دا سړی ځان سره ملګری کو یو راغی از آن جا که سلامت حال درویشان گمان فضولش نبردن یا گمان فضولش نبردن و به یاری قبولش کردن. دا هغه ځای نه چې سلامتی د حال د درویشانو ده یعنی دیو ظن سالم کیو درویشان بدګماني نه کیو ګمان فضولش نبردن په دې د فضول سړي ګمانو نه کو چې دا به غلط سړي و به یاري قبولش کردن دغه سړی په یارۍ باندې قبول کو ځان سره مو ملګری کړو. صورت حال عارفان دلقس این قدر بس کی روی در خلقست یعنی ظاهری حال د عارفانو پخوا به د عارفانو داسې یو کند او یو دغه اغوستلو د دې خپل لباسو د جوبشان حلقشان به وه دی ظاهري حالو این قدر بس کی روی خلقست. نو دلته مطلب دا دی چې ظاهري حال لعارفان خو کند او دلق غوستل دي یعنی دا کند غوستل نو چې کله د تیرستلو او د دوکه کولو د پاره کافی دي یعنی کم کس چې ریاکار وي د هغه څه خودغرضي وي نو چې د عارفانو جامه واغوندي دا وله کافي دي لکه دغه غل زموږ منځ ته راننوتې و خو ظاهر حال د عارفانو جامه اغوستې وه نو دا وله کافي وه که نه موږ پې د عارف ګمان وکړو د ښه سړي ګمان وکړو این قدر بس د هغه کم سړي چې مخ خلقو ته دی د خلقو د پاره اغوندي نو بس دغه صرف جامه وله کافي ده د هغه کار پې کېږي که منځ کې هېڅ هم نه د معرفت او د نیکۍ خو په دې خو سړی دوکه کولی شي که نه د خلکو د دوکه کولو دپاره دغه جامه هم صرف بس ده. در عمل کوشو یو معنی دا ده در عمل کوشو هر چی خواهی پوش تاج بر سر نه هو علم بردوش وی په عمل کې کوشش وکړه په عمل صالح کې چې څه دې خوښي واغونده جامه چې ډېر قسم وي اصل کې اصلاح نفس تزکیه باطن پکار ده نیت و اخلاص پکار دی د ریا او د دوکې نه ځان ساتل پکار دي. تاج بر سر نه و علم بردوش تاج په سر باندې کېده شاهي ټوپۍ په سر کا او جھنډم په غیږ کې ونیسه کلکه دا یو شان و شوکت پخواني پادشاهان چې بتله یا مطلب دا دی سپه سالار
نو جنډې به هم ورسره په دغه کې وي. یو شان و شوکت و دبدبه وه د لباس. نو اصل چیز عمل دی. ترک دنیا و شهوت است و هوس پارسایی، نه ترک جامه و بس. اصل کې پرهیزګاری چې دا پرېښودل د دنیا دی، پرېښودل د شهوت دی، او د هوس پرېښودل دي، ترک هوس دی، خواهشات نفسانی خلاف شرع، پارسایی. دا پارسایی چې د اول مصرې سره ولګي نو معنی صحیح شوه. ترک دنیا و شهوت است و هوس پارسایی. پارسایی څه شی دی؟ ترک د دنیا او د شهوت او هوس، نه ترک جامه او بس، نه پرېښودل د جامې فقط. چې عامې جامې پرېږدې لکه ښکلې ښایسته شاهي د خانه نوابه، او صرف دا ملنګۍ جامې واغوندې د پرهیزګارانو، ظاهري لباس د هغوی کې، او نورو د دنیا د غم در کی او شهوت هم در کی او خواهشاتو نه مغلوب، نو جامه څه فایده کوي؟ دې ته پرهیزګاري نه وایي چې جامه د پرهیزګارانو واغوندې. نه، اصل چیز دغه دی. مین عمل چې دی د پرهیزګارانو جامه چې ده هغه ترک دنیا و شهوت و خواهشات نفسانی. در قضاگان مرد باید بود، بر مخنث یا مخنث سلای جنگ چی سود. قضاگان څه ته وایي؟ اصل کې دا جنگی لباسو، خو په دا کې به منځ کې دا ریخمو نه ډک، قز ریخمو ته وایي. قز آگند یعنی د ریخمو نه آگنده، ککړ ډک. داسې یو لباس کمیس بیا وګنډلو، منځ کې بیا پکې ریخم گیر کړ، نو پاګه به توري به نه کټ کولو، چاړه به پې اثر نه کوه، بیا پرې کولی نه شو. نو دی وایي چې یاره قضاګان دغه جنگي لباس یا دغه حلقه چې منځ کې د ریخمو ډکې او جنگ دپاره استعمالیږي چې توره پې کار نه کوي، په چلته کې یا په دې جنگي لباس کې مرد باید بوده، یعنی سړی پکار دی چې هغه کې مردانګي وي، بهادري وي. بر مخنث سلای جنگ چیز، مثلا کې یو مخنث یو اجړا سړی، یو بیکاره سړی دا سلا د جنگ والی یا دغه چلتم واغوندي، وسلم والی او مسلح کی ځان وی چی سود څه فایده چې دغه سمانه نشتا د بهادره د سپاهه. نو که ظاهری دغه دا بهادرانو جامې جنگی واغوندي او میدان جنگ ته نور دنه بګه شجاعت او زړورتیا نی، نو دا فایده نه کوي. به هر حال روزی تا به شب رفته بودیم، داود سعدی ته اگه خدای قبول نکو، ځان سره نه ملګری کولو. نو یو دغه درویشانو نه دته قصه کوي چې داسې یو کس راغلی، موږ سره ملګری شو، موږ په اعتبار وکړو. نو روز تا به شب رفته بودیم، نو یو ورځ داسې چلو شو چې تر ماښامه ټوله ورځ مزل کړو. و شبانګاه در پای حصار خفته، او په وخت د شپې کې د یو قلا په ویخ کې وده شوي وو. موږ ټوله ورځ مزل کو لاړو، ځکه یو قلا وه، د هغې خواته مو پړه واچولو، وده شو. که دزد بے توفیق ابریق رفیق برداشت که به طهارت می رود و بغارت رفت. نو یو شپه په ویښ دغه قلا کې ودوي چې دغه موږ منځ کې چې دا ناشنا سړی موږ قبول کړی و، بې توفیق غله هغه کوزه د ابریق کوزې ته وایي، هغه کوزه د ملګري اوچته کړه که به طهارت می رود. کوزه یې واخیسته، لوټه د اوبو، او داسې لاړو چې یاره زه اودس کوم په دې بانه، همغسې لوټه هم ځان سره یې وړه. و بغارت رفت یعنی غارت لوټ ته وایي، هغه یې ځان سره یې وړه. پارسا بین که خرقه در بر کرد، جامه کعبه را جل خر کرد. وی پرهیزګار ته وګوره چې خرقه په ځان کړه، خرقه واغوسته، ګیلې مې ځان نه تو کړو، شړی ځان نه تو کړه، جامه کعبه را جل خر کرد. او د کعبې جامه غلاف یې د خر زل که، د خر زل یې ته جوړ کړه، دومره بې عزتي ولو که. د داسې مثال شو د خانه کعبې جامه چې ده
د هغې پرده غلاف او مثلا یو سړی راوړي او خر زلتي جوړ کړي، دا څومره بېعزتي وکړه. لکه د ده مثال داسې شو چې کم سړی دا پرهیزګارانو دا خرقه واغوندي او غلا کوي. چندان که از نظر درویشان غایب شد به برج برف. څرنګه چې دی د نظر د دې درویشانو نه پناه شو، نو کومه قلا چې وه هغې ته ورغی، هغه برج ته لاړ، هغه قلا ته. و درج بدزدید، اول ته یو صندوقچه پټه کړه. بدزدید یعنی دزدي کرد. درج څه ته وایي؟ پخوا به وړې صندوقچې وې داسې لکه اوس دا ښځې پرسونه استعمالوي او دې کې دا خپل زیورات یا عطر وغیره ږدي، د آرایش سامانه. نو پخوا به قیمتي زر یا کالی یا دا به چې دغه کولو سونا، نو دا به واړه واړه ډبي وو، نو هغه درج به ورته وي، هغې کې به یې ښوده قیمتي. نو دا چې دغه برج ته تللی دی نو ګرځېدلی کور کې مقه ډبې د ښځو چې کوم قیمتي جواهرات یې هغه راپټ کړی دی، ماهل دیو کې دغه شوی. مطلب ځان یې یو ځي ته رسول، دا قلعه یې چې ولیدله دلته چې دی وده شي راځه وایي دا ځای د غلا دپاره موزون دی، بس غلا یې وکړه او لاړو. او دغه ډبې پټ کړو، دغه صندوقچه ده قیمتي مال. تعروض شد، تر دې چې ورځ شوه د شپې خو د غلا وکړه. آن تاریک روز مبلغ راه رفته بودو، دا سه حصه لار تلی و سه قدرې و رفیقان بیگناه خفته، او دا ملګري بیگناه وده وو. بامدادان هم را به قلعه در آوردن. د دغه برج نه غلا وکړه، د قلعه نه غل خو لاړه. کله چې مالک د کور خبر شو، سار رووته چې ګوري دلته یو څو دا درویشانو دي د قلعه خوا کې، ټولې ګرفتار کړه چې دا خو ناشنا خلک دي، دا غل هم دوی کې و. هم را به قلعه در آوردن، ټولې قلعه ته راوستن و بزدن او ټولې وواله و به زندان کردن او جیل ته کړه. ازان تاریخ څو ورځې ولا د غم ورکه، به هر حال به پرېښوده. نو ازان تاریخ تر کې صحبت گفتم، دا غ تاریخ نه منګه ویل چې ناشنایانو سره به منګه صحبت نه کوو، ځان سره نه ملګري کوو. چې یو سړي شناخت نه پیژنوي نه، نو سادي ته وی ته مه خفه کېږه، تا چې موږ ځان سره نه کوو هغه وجه دا ده. و طریق عزلت گرفتیم، او طریقه د عزلت هم مخکې ونیوله، دا ګوشه نشینه چې بس نور مزید کسان ځان سره نه ملګري کوو، د چا پته نه لګي. که السلامت فی الوحده، سلامتی د افتون نه دا په څه کې ده؟ دا په ځان لوالي کې ده. سړی څومره ځان لی د افتونو نه به بېغمه وي. جو از قوم یکی بی دانشی کرد نه کهرا، منزلت ماند نه مهرا، نمی بینی که گاوی در علف زار، بیالاید همه گاوان دهرا. جو از قوم یکی بی دانشی کرد، الکه چې د یو قوم نه یو کس یو بی دانشي وکړي، بې عقلي وکړي وکړه، نه بیا هغه ادنالی منزلت د دغه قوم پاتې شو، نه هغه اعلاله. نه کهرا منزلت ماند، بیا عزت او منزلت نه دغه قوم د ادنا سړي له او که مشري او اعلی بېدباره شي. نمی بینی که گاوې در علفزار، ته نه وینې چې یو غوا په علفزار په کشزار کې مثلا د چا پټي ته ور ووړي، بیا لاید هما گاوانې دیره، نو دا ګنده کی بدنام کی ټولې غواګان او سروي د کلي لره. مثلا یو غوا د چا فصل ته ووړي او هغه څوک چې دا غواګانې سره دا ټولې بدنامه شي، ویره د غواګانې راوړېدلي، حالان کې یوه وراوړېدلي، ټولې غواګانې د دغه چا چې وي ټولې پکې بدنامه شي. گفتم سعدی وی ما ویلې سپاس و منت خدای عز وجل را که از فواید درویشان محروم نه مانده. ویل چې اوس هم د الله تعالی شکر او احسان دی چې د درویشانو د فایدو نه محروم بې نصیبه نشوم، اگر چې به صورت صحبت جدا افتادن، اگر چې په ظاهر کې د صحبت نه جدا شوم، دیو ځان سره ملګری نه کړم، اما بدین حکایت کې گفته مستفید گشتم، زه خدا سے تجارب پسې ګرځم، اما په دې قصه چې ته ویلې نو زه مستفید شوم، دې نه زه ما فایده واغشته، فایده منو ګرځېدم. و امثال مرا هم عمرین نصیحت بکار آید، او زما په شان خلکو لره ټول عمر دا نصیحت په کار راځي. زما او کار خو د سفرونو سره د مسافرو سره هر قسم خلکو سره مې واسطې راځي، نو نور دم زما علم کې اضافه راوست. بیکنا تراشید در مجلس برنجت دلی هوشمندان بسه،
اگر برکه پر کنن از گلاب سگ در ویفتد کند منجلاب. په یو ناترشیده په یو محفل کې ناترشیده غیر مهذب او بی ادب سړی په یو مجلس کې وای یو غیر مهذب او بی ادب سړی برنجد دلی هوشمندان بسې خپکیږي زړه د ډیرو هوښیارانو او عقلمندانو. هغه داسې د کمقلې خبرې وکړي ډیر هوښیاران خلک پکې خپه شي. اگر برکه پر کنن از گلاب یو حوض یا تالاب کدا د ګلابو د ګلون دغه نه ډک کې مثلا یو تالاب دی یو حوض دی او هغه خلک د ګلابو اوبه پکې دغه کوي او ټول عطرونه هلته جوړیږي مثلا په غټه سطح سګې در ویفتد کند منجلات که سپې په دې کې ورپریوځي په دغه تالاب کې نو دې نه به څه جوړ کړي منجلاب. منجلاب ډنډ ته وایي او هغه ډنډ ته وایي چې بدبوی اوبه ځي او هلته جمع کېږي د کلي څښا د وینو د نالو دې ته څه وایه پارسی کې منجلاب. دی وی څه بل څه معنا اخیستې خو اصل منجلاب څه ته وایه ډنډ ته وایي چې کوم ګنده اوبه یو ځای کې د کلي نه وځي او هلته جمع کېږي. سګې در وی کند منجلاب همدغه برقه ګلاب چې دی تالاب د نه څه جوړیږي منجلاب ته جوړ شو. منجلاب څه ته وایي د بدبویه اوبو ډنډ ته منجلاب وایي. حکایت نمبر 6 شپږم نمبر حکایت. زاهد مهمان پادشاهی بود چون به طعام بنشستن کمتر از آن خورد که ارادتی او بود و چون به نماز برخاستن بیشتر از آن گذارد که عادتی او بود تا ظن صلاح در حق وی زیادت کند. ترسم نرسه به کعبه ای عربی که این ره که تو می روی به ترکستان است. و یو زاهد د پادشاه ملمو پادشاه یو زاهد له دعوت ورکړو پاغه نیک ځوانو چې دا بزرگ دی نیک سړی دی د دنیا نه بې رغبته و. چون به طعام بنشستن هر کله چې طعام ته کېناسته خوراک ته کمتر ځان خورد کې ارادت یو بود د هغې نه کم وخوړو څومره چې د ده اشتها او شوق یا د ده مخکې عادت و خوراک یې کم وکړو. و چون به نماز برخاستن کله چې مانځه ته پاڅېده د هغه په مجلس کې بیشتر ځان گذار کې عادت یو بود د هغې نه زیات مونځ وکړو چې د ده عادت و. تا ظن صلاح در حق وی زیادت کند چې ګمان د صلاح په حق د کې زیات وکي پادشاه په لا زیات اعتماد وکي چې دا زاهد دی. ترسم نرسه به کعبه عربی کین ره کې تو مې روي به ترکستان است. وای زه یریږم چې کعبه ته نرسي عربی عرب سارنشین چې په ساراګانو کې یو شهري خلکو یو په ساراګانو کې په کلو کې باندو کې اوسېده هغه ته به عربي وي. نو وای زه یریږم چې کعبې ته به ونه رسې او اکثر به دا کمقلانو بې علمه خلک اوسېده دی باندو کې کمقلان بو که این ره کې تو مې روې به ترکستان است. ولې چې دا لار چې ته روان یې دا خو ترکستان ته تللی ده. مثلا یو عربي داسې ترکستان طرف ته د کعبې نه شمال طرف ته مثال شمال شرق طرف ته را روان شوی دی خو دلته مقصد څه دی ظاهره خدا ده چې یو سړی د کعبې په ځای ترکستان ته روانو نو د ورته دا شعر وي خو مطلب یې دا دی چې یاره ای ریاکار عابده ته به کعبې ته ونه رسې د الله تعالی رضا به حاصله نه کړی شي دا لاره چې ته پرې روان یې دا دوزخستان ته روانه ده. دا ستا چې کوم خیالات دي چې تا د پادشاه دپاره مونځ زیات وکړو خوراک د کم وکړو ګویا تا په عبادت کې ریا وکړو دا به د دوزخ ته ورسوي دا تا د الله تعالی رضا ته نشي رسولی وصول الحق ستا نه کېږي دا ته څه کوې. چون به مقام خود باز آمد کله چې خپل ځای ته واپس راغی دا زاهد سفره یې خواست به دسترخوان راوغوښتو تا تناول کند چې خوراک وکړي وی روټۍ راوړی کور ته چې راغی وی روټۍ راوړی. پیسر یې داشت صاحب فراست یو زوی و ډېر د هوښیارتا د قابل زیرک زوی و عقلمند گفت هغه ورته ووی ای پدر ای پلاره پدر یا پدر چرا در مجلس سلطان تو عام نخورده د پادشاه په مجلس کې دی ولې خوراک ونه که ته خو یې تاله خو دعوت درکړې ول ته خوراک ونه که ځان دې مړ نه که گفت د پلار ورته وی ویل در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید د دیو په نظر کې مې څه ونه خوړل چې په کار راشي یعنی په کار دا راشي چې مطلب اگر باندې اعتماد وکړي نو مدد به را سره زیات وکړي ډېرې پیسې به مې لاس راشي لکه داسې ناپویه د عارفانو په جامه کې داسې خلک هم دنیا کې ډېر تیر شوي دي چې هغه به
درویشان نه عارفان بنو د دنیا د پاره به لکه وسم داسې ډېر خلک د دنیا د حصول لپاره د درویشه پیشه یا د پیره دا دغه خوخ کی ځان له گفت دیزوی ورتوی نماز را هم قضا کن کی چیزی نه کرده که بکاره دا مونږه مقا قضا کړه الته چې کوم مونږ کړی د ماسوتن دا نه قبليږي دا واپس قضا کا ولې چې دا د آخرت کې پکار راځي دا مونږ کو نه پکاريږي دا پادشاه لپاره کړي دا مونږونه قضا اے هنر ها نهاد بر کف دست ای بهارا گرفت زیر بغل تا چی خواهی خریدنی مغرور روز درماندگی بسیم دغل وی هغه کسه چې تا خپل هنرونه او کمالات د ورغوي د پاسي خلاص کې د ښکارنی ولې او عیبونه دی په ترخ کې پټ کړي خپل یوب او کمالات ښکارا کې تا چې خواهی دا تاوی د پاره د تنبیه ده چې ته څه غواړې ای مغروره ای دوکشویه روز درماندگی بسیم دغل په ورځ دا چې کله ته درمانده و عجز پاتې شي په دې ناچله پیسو به څه والې یو سړی ګیر راشي وږي تږي یا په بیابان کې یا په یو ښار کې او د سره کوټه پیسې نو دی پیس هم نشي اخیستی نو داسې ویې مغروره په ورځ د درماندګۍ نه مراد ورځ د قیامت شو سیمې د غل نه مراد دا ریاکاره عبادت شو په دې به ته څه والې په قیامت کې به ته څه کوې دا خو نه پکارېږي لکه حکایت اوم نمبر حکایت یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودم وی زما یاد دی چې دا بچپن په زمانه کې د ورکوټوالي په زمانه کې زه ډېر عبادت کوونکی وم و شبخیز او د شپې پاسېدونکی وم و مولع زهد و پرهیز مولع اسم مفعول مطلب دا دی چې د زهد و پرهیز څه وم حریص وم زهد و پرهیز د دې حریص وم تا شب در خدمت فدر رحمت الله علیه نشسته بودم تر دې چې یو شپه زه په خدمت د پلار کې ناست وم صادق خپله قصه کوي د بچپن و هم شب دیده بر هم نبسته ټوله شپه مې سترګې نه وې تړلې یعنی خوب مې نه و کړی و مصحف عزیز در کنار او قرآن کریم مې په غیږ کې و طایفه گرد ما خفته دینه معلوم شو چې سادی بابا په وخت د بچپن نه د تقوادار او پلار هم ډېر نیک سړی نو دی وی چې را زما قرآن په لاس کې و ټوله شپه د سار وخت کې او غیر چاپیره نور خلک ودو ډېر پدر را گفتم پلار ته میوی از این جماعت یکی سر بر نمیدارد که دوگانه بگذارد د دې دومره خلکو نه یو هم سر نه اوچتې چې دوه رکعته نفل وکړي چنان خفتان کې گوی مردان داسې اوده دي ته وایي چې مړه دي په مثل د مړو دي گفته وی پلار راته وی ای جان پدر ای د پلار روحه دا د مینې نه جان پدر خلک وی بچو ته ای جان پدر ای د پلار روحه تو نیز اگر بخفته به هزان کې در پوستین خلق خفته د تربیت یو کو ته هم کو د شوی وی د دینه بهترو چې د خلکو غیبت کې پریوزي پوستین خلق خفته دا دینه مراده چې د خلکو په پوستین کې په سرمن کې واقع شو سرمن تی وباس او بربنده مطلب دا دی ته هم کو د شوی وی او دا تلاوت او دا نفلونه دم نه کولې دا بهترو د دینه چې د خلکو غیبت کې نو د دې اسلام کې غیبت مکو بس په عبادت کوي سم موای چودي نبیند مدعی جز خیشتن را که دارد پرده پندار در پیش گرت چشم خدا بینی ببخشد نبینی هیچ کسا جستر از خیش نبیند مدعی جز خیشتن را وی مدعی چې دی د عبادت دا بغیر ځان نه خپل ځان نه بل څوک نه ویني ولې چې دا د تکبر پرده مخې ته لري ځان ورته ښکاري بل څوک نه ښکاري مطلب دا د کار څومره عبادت اوکې د درویشانو طریق دا ده چې ته به ځان بیا به ځان کم ګڼې ولې چې هغې کې به بل څه صفت استان تا کې به بله کمزوري تا کې د ته ظاهره کې مطلب نفلونه او تلاوت کې خلک ودي دي کېدای شي تا کې بل داسې یو نقص وي او هغې کې هغه نقص ني دا خو په زرګونو احکام دي منهیات دي ته به چېرته بل بیمارګې نو پته نه لګي گرت چشم خدا بینی ببخشد نبینی هیچ کس از استر از خیش که د حقیقت بینی سترګې الله تعالی درکي چشم خدا بینی مطلب چې حقیقت بینی وي د خدای د پاره لیدل کوي
نه بینې هیڅ کس عاجز تر از خویش. هیڅ څوک به د ځان نه عاجز بیا ونه وینې. که حقیقت درته کولاو شو نو بیا به ځان کمزوری وګڼئ. د رحمان بابا په دې چونکې باب د درویشانو دی او هغه د درویشانو باره کې یو غزل ویلی دی، نو په هغې سره نننی درس ختموو. که نظر کا څوک په کار د درویشانو، خود به وویني وقار د درویشانو. په دغه لارې به ورشي خدای رسول ته، که څوک یون کاندي په لار د درویشانو. یون تلل کوي. هر گفتار به د خدای په در قبول وي، چې قبول یې وي گفتار د درویشانو. هسې ګرم بازار بل په جهان نشته، هسې ګرم بازار بل په جهان نشته، لکه ګرم وي بازار د درویشانو. په یوه قدم تر عرشه پورې رسي، په یوه قدم تر عرشه پورې رسي، ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. هومره خلک به زیارت کا پس له مرګه، هومره خلک به زیارت کا پس له مرګه، چې بازار وي په مزار د درویشانو. بادشاهان د دې دنیا واړه پراته دي، بادشاهان د دې دنیا واړه پراته دي، لکه خاورې په دربار د درویشانو. هر بهار لره خزان په جهان شته دی، هر بهار لره خزان په جهان شته دی، خزان نه لري بهار د درویشانو. د جنت د باغ ګلونه به یې هیر شي، د جنت د باغ ګلونه به یې هیر شي، که څوک وویني ګلزار د درویشانو. چې دنیا یې کړه د خدای د پاره ترکه، چې دنیا یې کړه د خدای د پاره ترکه، صدر احمد شاه په روزګار د درویشانو. د قارونو حال ته ګوره حال یې څه شو، راشه مه کوه انکار د درویشانو. په هر چا چې د غضب لینده کشه، په هر چا چې د غضب لینده کشه، خطا نه درومي گزار د درویشانو. کشه کشکول راښکلو ته وایي. په هر چا چې د غضب لینده راکاږي او په غضب ورته وګوري نو ګزار یې خطا نه ځي. هغه ته الله تعالی خامخا څه نقصان او صدمه ورکوي چې چاته خو چې درویش وي. په هر چا چې د غضب لینده کا کخه، خو اکثر پښتانه کش وایي، کشې کا یعنی رای کاږه. خطا نه درومي گزار د درویشانو. درست دیوان د رحمان زار تر دا غزل شه، درست دیوان د رحمان زار تر دا غزل شه، چې بیان یې کړ کردار د درویشانو. یعنی ټول دیوان د رحمان بابا چې دا څومره نصیحتونه کړي، د دې یو غزل نظر شه. د درویشانو دومره اوچت مقام دی، دا ټول د دې یو غزل نظر شه. دې درویشانو ته د درویشانو پته لګي. لکه پرون منګه د حافظ شیرازي چې د درویشانو کوم تعریف کړي هغه په پرونی درس اخر کې بیان کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.